السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے غزل د انګلستان د انصار الله د مجلس سالانه اجتماع شروع کېږي لګیا ده او په دغه حواله زه د انصارو پام د یو ډېر اهم او بنیادي څیز طرف ته ګرځول غواړم او هغه دی مونځ. مونځ په هر مومن فرض دی، خو د 40 کالو د عمر نه پس کله چې دا احساس په کار دی چې مخکې نه زیات پیدا شي چې زما د عمر هر ورځ چې زیاتېږي نو د ژوند ورځې مې کمیږي لګیا دي، نو په داسې حالت کې د خدای پاک عبادت او د مونځ طرف ته زیات پام جوړېدل پکار دی چې هغه وخت ډېرې په تیزه را روان دی چې زه به د خدای پاک مخې ته حاضر شم او هلته به زما د هر عمل حساب کتاب کېږي. نو په داسې حالت کې د یو مؤمن او د هر هغه تن چې د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی او د آخرت په ورځ ایمان لري فکر کول پکار دی چې موږ د خدای پاک حقونه پوره کوو او د هغه د بندګانو حقونه هم پوره کوو او په داسې حالت کې د خدای پاک مخې ته حاضر شو چې د خپل کوشش مطابق د حقونه پوره کوو لګیا یو. د مونځ د کولو طرف ته کله چې هم خدای پاک پام ګرځولی دی نو دې طرف ته پام ګرځولی دی چې په مونځ کې باقاعدګي هم پکار ده، ټول مونځونه په وخت پکار دی چې وشي او دا سره د جمع هم کول پکار دی. د مونځ د قیام حکم دی او د مونځ د قیامولو مطلب دا دی چې مونځ د په وخت وکړی شي او سره د جمع دې وکړی شي. خو موږ دا ګورو او انصار الله والا به هم په خپلو رپورټونو کې جایزه باخلي او جایزه اخیستل پکار ته هغوی ته چې باوجود له دې چې د انصارو عمر سنجیدګۍ او یو پوخ عمر دی دوی د سره د جمع مونځ طرف ته هغه شان پام نه لري چې کوم پکار دی. نو انصار الله ته په خاص طور د ټولو نه زیات د دغې خبرې طرف ته پام کول پکار دی چې د هغوی هر ممبر دی د سره د جمع مونځ عادي وي، بلکې هر ناصر ته په خپله جایزه اخیستل پکار ده او کوشش کول پکار دی چې هغوی دی د سره د جمع د مونځ عادت لري او د بیمارۍ او د معذورۍ نه علاوه د سره د جمع د مونځ کولو انتهایی کوشش کول پکار دی. او که جومات یا نماز سنټر نشته نو د علاقې یو څو خلک دی په یو کور کې جمع شي او
جمع مونځ دې وکړي، جمع مونځ کولی شي. او که دا سهولت هم نه لرئ، د کور خلک دې راغونډ شي او سره د جمع مونځ دې وکړي. او په دې به ماشومانو ته او زلمي هلکانو ته به هم د مونځ او د سره د جمع د مونځ اهمیت احساس وشي. نو انصار الله په حقیقي رنګ کې انصار الله عمله جوړېدی شي چې کله د خدای پاک د دین د قایمولو او په هغې باندې په خپله هم عمل کولو او په نورو باندې هم عمل کولو کې دوی خپل کردار ولوبوي. او که د خدای پاک عبادت چې د انسان د پیدایش مقصد دی په هغې عمل نه کوي لګیا دی، او د چا چې دوی نگرانان جوړ کړی شوي دي په هغوی هم دوی عمل نه کوي یا کوشش د لپاره نه کوي او خپلې نمونې نه وړاندې کوي لګیا دي، نو بیا صرف تشه د نامې انصار الله دی. نن جنگ د تورو او د تیرونو نه دی روان چېرته چې د مددګارانو وجد دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام خو فرمایلی دي چې زموږ د غالبېدو لپاره وسله به دعا ده. زموږ د غالبېدو وسله دعا ده. زموږ د غلبې لپاره وسله دعا ده. نو انصار الله جوړېدو لپاره دغه د دعا وسله استعمالول پکار دی. دې لپاره ضروري ده چې د خدای پاک د ښودلې طریقې مطابق د دا وسله استعمال کړی شي. او دا به هله کېږي چې کله دا وي، نو هله به بیا موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت حق به هم سم پوره کوونکي یو. ګینې هغوی خو بار بار دا فرمایلي دي چې که زما خبرې نه منئ او په ځان کې پاکې تبدیلۍ نه پیدا کوئ او د خپلو عبادتونو حق نه پوره کوئ، نو بیا زما بیعت ته د راتلو څه فایده نشته. نو هر ناصر ته په خاص ډول خپلې جایزې اخیستل پکار دي چې تر کومه حده هغه د مونځ پابندي کوي، تر کومه حده پورې هغوی خپله نمونه د خپلو ماشومانو مخې ته وړاندې کوي لګیا دي. او د هغوی د مونځونو حالت او کیفیت څه دی؟ آیا صرف یو فرض او یو بار ګڼي هغوی دا مونځونه وکوي، یا په حقیقت کې هغوی د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره دا هر څه کوي؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام د مونځ اهمیت، د دې فرضیت، د دې حکمت، د دې د کولو طریقه، د دې مقصد، د دې فلسفه او د دې چې کوم وختونه دي د هغې فلسفه غرض په دغه موضوع په مختلفو طریقو هغوی بار بار په مختلفو موقعو په مختلفو ځایونو کې پام ګرځولی دی. د هغوی ځینې ارشادات به دا وخت زه وړاندې کوم چې د مونځ په اهمیت او په حکمت رڼا غورځوي. مونځونه په باقاعدګۍ او سره د التزام کولو باره کې هغوی نصیحت فرمایي یو ځای کې، او فرمایي چې په یو موقع په یو مجلس کې چې مونځونه باقاعده په التزام کوئ. فرمایي چې ځینې خلک صرف د یو وخت مونځ کوي او هغوی دې یاد لري چې مونځونه نه ماف کېږي ان تر دې چې پیغمبرانو ته هم نه دي ماف شوي. په یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو نوی جومات راغلو او هغوی د مونځ نه معافي غوښته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په کوم مذهب کې چې عمل نشته هغه هیڅ مذهب نه دی. نو ځکه دا خبره ښه یاد لرئ او د خدای پاک د احکاماتو مطابق خپل عملونه جوړ کړئ. خدای پاک فرمایي چې د خدای پاک په نشانونو کې یو نشان دا هم دی چې اسمان او ځمکه د هغه په امر قایم پاتې کېدی شي. که د خدای پاک مرضي وي نو مله ځمکه او اسمان قایم دي ګینې نشي قایم دی. فرمایي چې ځینې وخت هغه خلک چې طبیعتونه یې د طبیعتو طرف ته میل دي هغوی دا وایي چې نیچري مذهب د اتباع قابل دی، ځکه چې که د صحت د حفاظت په اصولونو عمل ونه کړی شي نو په تقوا او طهارت به بیا څه فایده وي. خپلې فلسفې خلکو جوړې کړې دي. نو هغوی فرمایي
چې واضح دي شي چې د خدای پاک نشانونو کې یو نشان دا هم دی چې ځینې وخت داروګان بیکاره شي او د صحت د حفاظت چې کوم اسباب دي هغه هیڅ نشي پکارېدی او نه څه دارو کار کوي او نه څه حاذق طبیب پکارېږي. خو که د خدای پاک امر وي نو الټه هم سیده شي. نو ځکه دې لپاره ضروري ده چې د خدای پاک سره د تعلق پیدا کړی شي او د دې بهترینه ذریعه د هغه عبادت دی او په عبادتونو کې باید مونځ کول د دې بهترینه ذریعه ده. بیا د مونځ حقیقت او اهمیت او انسان لپاره د دې ضرورت او د مونځ کیفیت پکار دی. د دغو خبرو وضاحت هغوی فرمایي په یوه موقع او فرمایي چې مونځ څه دی. فرمایي چې دا خاص دعا ده خو خلک دا د بچایانو محصول ګڼي. کمعقل خلک دونه نه پوهېږي چې خدای پاک د دغو خبرو څه حاجت لري. د هغه ذاتي غنا د دغې خبرې څه حاجت لري چې انسان د دعا تسبیح او په تحلیل کې مصروفه وي، بلکې په دې کې خو د انسان خپله فایده ده ځکه چې هغه په دغه طریقه خپل مطلب بیا مومي. د منځونو په ذریعه چې کوم د هغه حاجتونه دي هغه پوره کېږي، د هغه چې کوم د ژوند مقصد دی هغه پوره کېږي، هغه خپل مطلب ته ورسېږي. نو فرمایي چې دا چې زه ګورم نو ډېر افسوس راته کېږي چې نن سبا عباداتو او تقوا او دیندارۍ سره څوک مینه نه لري. د دې وجه یو عام زهرجن اثر د رسم دی او په دغه وجه د خدای پاک مینه سړېږي لګیا ده او په عبادت کې چې کوم قسم خوند پکار دی هغه خوند چل هغه نه ورکوي. نو فرمایي چې په دنیا کې یو څیز هم داسې نه چې پکې یو خاص لذت او یو خاص خوند خدای پاک نه وي ایښی، په هر څیز کې خوند ایښی دی او په دې څیزونو کې انسان یو خاص خوند محسوسوي. نو فرمایي لکه څنګه چې یو بیمار وي هغه که یو ډېر ښه څیز هم وي او ښه ذایقه لري هغه څیز خو بیمار له خوند نه ورکوي او هغه تریخ ګڼي او یا پیکه ګڼي، د مریضانو د خولې خوند خراب وي نو هیڅ په خوند نه پوهېږي. اکثر مریضانو کې موږ دا ګورو. فرمایي چې همدغه شان هغه خلک چې د خدای پاک عبادت کې خوند نه بیا مومي نو هغوی ته د خپلې بیمارۍ فکر کول پکار دی. چاله چې خوند نه ورکوي مونځ نو مطلب یې دا دی چې هغه بیمار دی، ځکه چې لکه څنګه چې ما اوس ووایي چې دنیا کې یو څیز هم داسې نه وي چې خدای پاک پکې څه خوند نه وي ایښی. خدای پاک چې انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي دي نو بیا څه وجه ده چې په دغه عبادت کې به هغه لذت او سرور نه وي ایښی. لذت او سرور خو شته خو پکار ده چې دې نه د خوند ترلاسه کوونکي د هم څوک وي. خدای پاک خو فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اوس چې انسان پیدا کړی عبادت لپاره دی نو بیا ضروري دی چې په عبادت کې د لذت او سرور د اعلی درجې وي، د اعلی درجې لذت او سرور هم پکار دی بیا په عبادت کې. ګینې خدای پاک نه دی نو خدای پاک خو بیا صرف پیدا کړ دی، اوس مقصد یې نشته دی، هېڅ فایده یې نشته، سرور نه لري. نو انسان بیا څنګه دا کار کولی شي؟ فرمایي دغه خبره موږ د خپل د هرې ورځې مشاهدې او تجربې نه هم په دې خبره موږ ښه پوهېدی شو. لکه څنګه چې غله ده یا ټول څومره د خوراک څښاک څیزونه دي د انسان لپاره پیدا شوي دي نو آیا په دغو څیزونو کې انسان یو خوند یو لذت نه بیا مومي؟ آیا د دغه خوند او د مزې احساس لپاره د هغې په خوله کې ژبه موجوده نه ده؟ او آیا د ښایسته څیزونه چې دا ګوري که نباتات دي یا جمادات دي، بوټي دي، میوې دي، غرونه دي، ښایسته څیزونه دي، څاروي دي، حیوانات دي، انسان چې دې ته ګوري نو خوند ترې نه اخلي؟ یقینا د دوی نه لطف اندوزه کېږي. نو فرمایي چې د کم ښکلي اوازونه چې زړه پرې خوشحالېږي
د هغې نه د دې سماعتونه نه محسوسه کېږي، نو بیا څه دلیل نور هم د دغه خبرې د اثبات لپاره پکار دی چې د چا پکار دی چې په عبادت کې هم چې عبادت کې څه خوند نشته. خدای پاک فرمایي چې ما ښځه او سړی جوړه پیدا کړې دي او سړي له مې رغبت ورکړی دی. اوس په دې کې هم زبردستي نشته، بلکې یو خوند دی پکې ښودلی دی. که صرف تولد د نسل مقصود بالذات وي نو بیا مطلب نشي پوره کېدی. نو فرمایي چې تاسو په دې خبره ښه پوه شئ چې عبادت هم څه بار یا څه محصول نه دی، په دې کې یو لذت او یو سرور شته، او دا لذت او سرور د دنیا د ټولو لذتونو د نفس د ټولو خوندونو نه بالا او بلند دی. فرمایي لکه څنګه چې یو بیمار د یو ډېر ښه او د ښه ذایقه لرونکې غذا د لذت نه محرومه وي، همدغه شان بالکل همدغه شان هغه بدبخته انسان دی چې د خدای پاک د عبادت نه خوند نه اخلي. نو دا د انسان کمزوري ده او د منځونو طرف ته پام نه کول دی او د خدای پاک د فضل نه محرومېدل دي چې انسان له مونځ خوند نه ورکوي. نو زموږ خلکو کې چې څوک همداسې دي هغوی ته فکر کول پکار دی. بیا حقیقي مونځ کم قسمه وي، څنګه پکار دی چې وي د دغې خبرې وضاحت کې هغوی فرمایي چې یاد لرئ مونځ یو داسې څیز دی چې په هغې باندې دنیا هم ښایسته کېږي او دین هم. خو اکثر خلک چې مونځ کوي نو مونځ په هغوی باندې لعنت وایي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنې لعنت دی په هغو مونځګزارو باندې چې د مونځ د حقیقت نه بیا خبره وي. فرمایي چې مونځ خو هغه څیز دی چې انسان چې دا کوي نو د هر قسمه بدعملۍ نه او د بېحیایۍ نه په بچ شي. دغه شان مونځ کول د انسان په خپل اختیار کې نه وي، او دا طریقه د خدای پاک په مرسته او د خدای پاک د مرسته او د خدای پاک د مدد نه بغیر نشي ترلاسه کېدی. او تر څو چې انسان په دعاګانو کې بوخت نشي دغه شان خشوع خضوع نشي پیدا کېدی. د مونځ کولو لپاره دا مقام ترلاسه کولو لپاره که یو خوا د ټولو بدونو د بچ کېدو لپاره د یو کوشش ضرورت دی، د خدای پاک د فضل د ترلاسه کولو ضرورت دی، نو دې لپاره خشوع خضوع ضروري دی. او دې لپاره پکار چې ستاسو ورځ او ستاسو شپه دی، یعنې د ستاسو شپې او ستاسو د ورځې یو لحظه هم د دعاګانو نه خالي نه ده پکار. نو د مونځ خوند او سرور ترلاسه کولو لپاره د خدای پاک د فضل د ترلاسه کولو ضرورت دی، او د خدای پاک فضل غوښتلو لپاره بیا هم د هغه مخې ته د ټیټېدو ضرورت دی. او انسان چې ګرځي را ګرځي نو د ذکر هغه وخت هم د ذکر ضرورت دی او د خشوع د غوښتو ضرورت دی. دا حالت چې انسان پیدا کړي نو بیا مونځونو کې خوند هم راشي. بیا مونځ کې د خوند نه راتلو وجه او د دې علاج هغوی بیانوي چې زه دا ګورم چې خلک د مونځونو نه غافل دي او غافلان او ناراسته کېږي دې لپاره چې هغوی په د هغه خوند او د سرور نه خبر نه دي چې خدای پاک په مونځ کې ایښی دی. او ډېره لویه وجه د دې هم دا ده چې بیا او بیا په ښارونو په کلو کې خو نور هم ناراستی او غفلت وي. کمې آبادۍ دي، آبادو ځایونو خلک دي مصروفه وي زیات، نو هغوی زیات ناراسته وي د خپلو د کارونو په وجه. او فرمایي چې 50مه برخه هم په پوره مستعده او په رښتونې مینه د خپل حقیقي مولا مخې ته سر نه ټیټوي. بیا سوال همدا پیدا کېږي چې دوی ولې د هغه خوند نه خبر نه دي او ولې هغوی چېرته د دغه خوند نه خبر شوي نه دي. په نورو مذهبونو کې داسې احکام نشته چې کوم نور مذهبونه دي په هغې کې داسې حکمونه نشته د باقاعدګۍ سره د عبادت. فرمایي چې کله داسې وي چې موږ په خپلو کارونو کې مبتلا یو او ملا بانګ وایي او اورېدل هم نه غواړو،
چې خلک په خپل کار کې مبتلا وي او چې مولا بانګ وایي نو دوی اورېدل هم نه غواړي او په دې هم زړه خوږېږي. نو دا خلک ډېر د رحم قابل دي. بانګ وشي خو بانګ ته غوږ نه ایښي، د لمونځ وخت وشي خو د هغې طرف ته پام نه کوي. دا خلک ډېر د رحم قابل دي. ځینې خلک چېرته چې دا مجلس و چېرته چې هغوی دا خبره کوله، فرمایي چې دلته هم ډېر خلک داسې چې دکانونه ګوري نو جوماتونو لاندې دي، هغوی چې هم دوی لمونځ ته نه دي تللي. فرمایي چې نو زه دا ویل غواړم چې خدای پاک نه ډېر په سوز او په جوش دا دعا غوښتل پکار ده چې لکه څنګه چې د میوو د نورو څیزونو قسمه قسم لذتونه دې راکړي دي، نو یو ځل د لمونځ او د عبادت خوند هم راته وښایاست. انسان چې څه تجربه کړې وي هغه ورته یاد پاتې شي. فرمایي چې کله چې تاسو یو ښایسته تن ته په یو سرور وګورئ نو هغه ښه یاد وي بیا انسان ته، او همداسې که یو بد شکله او یو مکروه هیئت لرونکي تن هم که وګورئ نو بیا چې سوچ کوئ نو د هغه ټول حالت مجسم مخې ته راشي. نو که څه تعلق نه وي نو بیا څه یاد هم نه پاتې کېږي. نو بدصورتي وي او که خوبصورتي وي هغه انسان له دې لپاره یاد پاتې شي چې په یو توجه یې ورته کتلې وي، خو که څه تعلق نه وي نو بیا هېڅ فرق ورته نه پرېوځي، نه ورته څه یاد پاتې وي. فرمایي همدغه شان د بېلمازو مخې ته لمونځ هم یو تاوان دی چې ناحقه سهار راپاڅئ په یخنۍ کې او داسې چارندام وکړئ او د ښه د آرام خوب پرېږدئ او ډېره قسمه آسایشونه پرېږدئ او بیا دا لمونځ کول وي. اصل خبره ده چې دوی ویزاره دي، دوی ویزاري لري او دوی نشي پوهېدی په هغه خوند او په هغه راحت چې کم په لمونځ کې دی. د هغې نه دوی اړو خبر نه دي چې په لمونځ کې کم خوند دی او کم راحت دی. فرمایي چې بیا په لمونځ کې ورته خوند څنګه ترلاسه کېږي. فرمایي چې دا ګورم چې یو شرابي او نشه انسان تر څو پورې چې سرور ورته را نشي نو هغه یو پسې بله پیاله څښي، ان تر دې چې یو قسمه نشه ورباندې راشي. نو یو دانشمند او زبرګ انسان دی نه فایده پورته کولی شي د دغه مثال نه، هغه دا چې هغه په لمونځ د دوام خپل کړي، باقاعدګي دې خپله کړي، تر څو چې ورله خوند را نشي نو لمونځونه دې کوي، دعا دې کوي خدای پاک نه چې خدای ماته په لمونځ کې هغه خوند هغه سرور راکړه چې په نورو څیزونو کې تا راکړی دی. فرمایي چې دوام دې پرې وکړي او کوي دې ان تر دې چې هغه خوند ورته ترلاسه شي، لکه څنګه چې د شرابي په ذهن کې خوند وي چې ترلاسه کول یې د هغه مقصود بالذات وي. نو همدغه شان په ذهن کې د ټولو طاقتونو رجحان دی په لمونځ کې د هغه سرور ترلاسه کول شي. ټول قوتونه چې کم دی هغه په دې کې ولګوي چې زه به په لمونځ کې هغه سرور ترلاسه کوم، خوند به ترلاسه کوم د لمونځ. فرمایي چې بیا په یو خلوص او په جوش کم از کم د هغه نشه یي په شان په اضطراب او د پکر دی او دعا وکړي چې هغه خوند ترلاسه شي. نو هغوی فرمایي چې زه که دا دعا پیدا شي او یو کرب پیدا شي او اضطراب پیدا شي نو د دغه لذت د ترلاسه کولو لپاره نو فرمایي چې زه بیا رښتیا وایم چې یقینا هغه لذت به ورته ترلاسه شي. بیا هغوی فرمایي چې لمونځ کولو په وخت کې د هغې چې کومه فایده ده هغه هم د نظر وړاندې ساتل پکار ده. ان الحسنات یذهبن السیئات. فرمایي چې نیکۍ بدۍ ځایلې کی. خدای پاک فرمایي ده نو دا حسنات او دا لذتونه د په زړه کې ساتي او دعا دې کوي چې هغه لمونځ چې د صدیقانو او د محسنانو لمونځ دی هغه دې راته نصیب شي. دا چې فرمایي چې ان الحسنات یذهبن السیئات یعنې نیکۍ یا لمونځ بدۍ لرې کوي. یا په بل مقام فرمایي چې لمونځ د فواحشو د بدو نه بچ کوي. او موږ دا ګورو چې ځینې خلک باوجود د دې چې لمونځونه کوي بیا هم بدۍ کوي. نو دې جواب دا دی چې هغوی لمونځونه خو کوي خو په روح په راسته نه کوي، نه پکې څه روح وي او نه د هغوی په لمونځونو کې څه روح نه وي. هغوی صرف د رسم او د عادت په طور ډغرې وایي، د هغې روح مړ وي. خدای پاک د دغه لمونځ نامه حسنات نه دی ایښی. او دلته چې کوم د حسنات لفظ د ایښودل شوی دی او د صلات لفظ نه دی ایښودل شوی،
باوجود له دې چې معنی هماغه دي، نو وجه دا ده چې د مونځ د خوبۍ او د حسن و جمال طرف ته اشاره وشي چې هغه مونځ بدل لري کوي چې په ځان کې د یو صداقت روح لري، هغه مونځ بدل لري کوي چې ځان کې د یو صداقت روح لري او د فیض تاثیر پکې موجود وي. هغه مونځ یقینا بدل لري کوي. فرمایي چې مونځ د ناستې پاسې نامه نه ده، مونځ د مغز او د روح هغه دعا ده چې یو لذت او یو سرور ځان کې لري. د مونځ روح او مقصد ترلاسه کولو کوشش څنګه پکار دی، دې باره کې وایي فرمایي چې د مونځ چې کوم ارکان دي، قیام د رکوع د سجده د قاعده د ټول حالتونه چې کوم دي د مونځ کې دې لپاره ښودل شوي دي چې هغه مقصد یې ترلاسه کړی شي او هغه روح یې ترلاسه کړی شي. فرمایي چې د مونځ ارکان اصل کې روحاني نشست و برخاست دي. انسان د خدای پاک مخې ته ودرېږي او قیام هم د خدمتګارانو آدابو کې شامل دی. چې کم خلک خدمتګار وي د چېرته د لوی انسان د هغې مخې ته چې ودرېږي نو په ادب ودرېږي. نو قیام چې کم دی هغه په مونځ کې د ادب نښه ده، او رکوع چې کومه دویمه برخه ده نو هغه دا ښیي چې دا لکه تیاري ده د حکم د تعمیل چې څومره سر ورته ټیټوي. او سجده د آداب کمال او د تذلل کمال او د نیستی کمال دی چې د عبادت مقصود دی، دا دغه اظهار کوي. کله چې انسان سجده کوي نو ځان انتهایی د عاجزۍ او د نیستی او د تذلل حالت ته راولي، او همدا د عبادت مقصد دی چې زه د خدای پاک مخې ته سر ټیټوم. فرمایي دا چې کوم آداب دي دا خدای پاک د یادګیرنې په طور مقرر کړي دي، او جسم له باطنی طریق باندې برخه ورکولو لپاره دا مقرر کړی شوي دي. لکه څنګه چې په ظاهري طور دا ټول آداب انسان پوره کوي، نو همدغه شان په اندروني طور په روحاني طور هم همدغه شان دا ټول آداب پوره کول پکار دي. د زړه هم دغه شان قیام او رکوع سجده پکار دی. فرمایي چې دین علاوه د باطنی طریق د اسباب له خاطره یو ظاهري طریق هم ښودلی شوی دی. اوس که ظاهري طریق کې چې کوم د اندروني او د باطني طریق یو عکس دی، صرف د نقال په شان نقلونه وکړی شي، صرف لاسونه مو تړل، رکوع ته لاړې، سجدې ته لاړې، کښېناستې، او دا صرف د نقال په شان ناسته پاسته مو کړه نو او د یو ډېر دروند بوج په شان هم د ځان نه د لرې کولو کوشش کوئ، نو بیا پخپله ووایي چې په دې کې تاسو څنګه خوند بیا مونتی شئ. او تر څو چې لذت او سرور تاسو له نه راغلی نو د دغه مونځ د حقیقت نه تاسو څنګه خبرېدی شئ، څنګه درته ثابتېدی شي. اړو خبرېدی نه شي که لذت او سرور درله نه دی راغلی د مونځ د حقیقت نه نشي خبرېدی. فرمایي دا به هله کېږي چې کله روح هم د نیستی او د تذلل په د کمال په حالت کې د خدای پاک په در پریوزي، نو روح ته هم هغه شان سجده کول پکار ده، د خدای پاک مخې ته پرېوتل پکار دي لکه څنګه چې د انسان جسم سجدې کې پرېوتی وي. او څه چې په خوله وایي انسان نو هغه د هغه روح هم وایي، چې کومه خبره په خوله کې لګیا دی هغه د زړه نه د هغه راوځي. فرمایي هغه وخت یو سرور او یو نور او یو تسکین ترلاسه کېږي. فرمایي چې زه دا نورم په وضاحت لیکل غواړم چې انسان چې څومره د مرحلو نه تېرېږي او انسان جوړېږي، نه یعنې چېرته هغه نطفه وي بلکې د هغې نه مخکې د نطفې اجزا یعنې د مختلف قسمه چې کم اغذیه دي او د هغې ساخت او بناوټ او بیا د نطفې د مختلفو مدارجو نه پس چې بیا ماشوم او بیا ځوان او بوډا په دغه ټولو عالمونو چې کم په ده باندې په مختلفو وختونو کې تېر شوي وي، که هغه د خدای پاک د ربوبیت معترف شي او هغه ټوله نقشه هره لحظه د دې په ذهن کې موجوده وي، نو هغه دې قابل کېدی شي بیا چې د ربوبیت مخې ته د خپل عبودیت راولي. دا هر څه چې انسان سوچو کې چې زه څنګه پیدا شوم، څنګه د مختلفو مرحلو نه تېر شوم، څنګه زلوی شوم، څنګه خدای پاک زلوی کړم، نو هله بیا هغه په صحیح طریقه د عبودیت حق د یو اب جوړېدو حق انسان سوچ کولی شي او پوره کولی شي.
فرمایي چې مدعا دا ده چې په مونځ کې لذت او سرور هم د عبودیت او د ربوبیت په تعلق پیدا کیږي، تر څو چې انسان بالکل معدوم یا د معدوم مشابه ونه ګرځي او بې وقت او بې حقیقت ونه ګڼي، چې د کم چې د ربوبیت ذاتي تقاضا ده، نو د هغه فیضان او د هغه سورې په دې نشي راتلی. د خدای پاک د فیض نه فایده ترلاسه کول غواړي، نو کامل عبودیت به پیدا کوي. او چې کله فرمایي چې که داسې وي نو بیا د اعلی درجې لذت ترلاسه کېږي چې دې نه زیات لوی بیا بل خوند نشته. په دغه مقام چې د انسان روح ټوله نیستي شي، نو بیا د خدای پاک طرف ته لکه د یوې چینې بهیږي، او د خدای پاک نه علاوه د هر څیز نه د هغه مکمله انقطاع وشي، او د خدای پاک نه علاوه هر بل څیز هغه په مکمل طور خپل تعلق پرېږدي، او هغه وخت د خدای پاک مینه په هغه پرېوځي. د دغه اتصال په وخت چې کوم د دغه دوه جوشونو نه چې کوم د بره له طرفه د ربوبیت جوش دی او د لاندې له طرفه د عبودیت جوش دی، یو خاص کیفیت پیدا کیږي. داسې تعلق چې کله پیدا شي، نو د خدای پاک ربوبیت بیا جوش کې راشي، او د انسان د عبودیت کې هم یو جوش پیدا کیږي لګي. یو دا دواړه چې کله ملو شي، نو بیا یو خاص کیفیت پیدا کیږي چې نامه صلات ده، او دغه خاص کیفیت نامه صلات ده چې د ربوبیت او د عبودیت په ملاوېدو پیدا کیږي. نو فرمایي چې دا هغه صلات ده چې سیئات بیخي وسوځي، او دغه شان مونځ دی چې دغه شان صلات ده چې کله هغه شي، چې کله مونځ داسې شي، نو هغه ټولې بدۍ ختمېږي، وسوځي، او یو نور او یو ځلا پرېږدي چې د سالک او د لارې ټول خطرات او مشکلات په وخت د یو رڼا، یو منور شمع په شان کار کوي، یوې بلې شمع په شان کار کوي، او د یو رڼا کار کوي، او هر قسمه خسو خاشاک او د هغه د تنده خوړو لپاره چې کم کاڼی وي، هغه د هغه په لاره کې وي، هغې نه خبرئ او بچ کوي، او هغه ورته ښکاره شي، هره بدي ورته ښکاره شي. دا هغه حالت دی چې کله ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر اطلاق په دې باندې کېږي، ځکه چې د هغه په لاس کې نه، د هغه په زړه کې یو بله ډیوه وي. فرمایي چې دا هغه حالت دی چې کله ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر اطلاق په هغه باندې کېږي، چې هغه مونځ چې د فحشا او د ګناهونو نه هغه بچ کوي، د غلطو څیزونو نه بچ کوي، د هغه زړه کې یو ډیوه بلوي هغه وخت. دا په درجه، په کامل تذلل، په کامل نیسته، په کامل فروتنه، په پوره اطاعت حاصلې کی. فرمایي بیا د ګناه خیال څنګه هغه راتلی شي، کله چې دا حل وي، نو بیا د ګناه خیال پکې څنګه پیدا کېدی شي، او انکار په هغه کې اډو پیدا کېدی نشي، ځکه چې د فحشا طرف ته د هغه نظر اډو اوچتېږي نه. نو داسې لذت او داسې سرور ورته ترلاسه کېږي چې زه نه پوهېږم چې دا څنګه بیان کړم. بیا دغه خبرې وضاحت کوي. فرمایي چې د یو غیرتمند مومن په هر حال کې صرف د خدای پاک مخې ته سر ټیټوي، او ټیټول پکار دی. د خدای پاک نه بغیر بل هیڅوک هم د خپلو د امیدونو د توجه مرکز هغه ته نه دي جوړول پکار. او بیا دا خبره هم یاد ساتل پکار ده چې دا مونځ چې په اصل معنو کې مونځ دی، په دعا ترلاسه کېږي. مونځ هم په دعا ترلاسه کېږي. د خدای پاک نه علاوه بل چا د سوال کول، دا د مؤمن د غیرت بیخي او سخت خلاف خبره ده، ځکه چې دا مرتبه د دعا د خدای پاک لپاره ده چې انسان د په پوره طور ځان خفیف کړي او خدای پاک نه د سوالونه کوي. تر څو چې انسان په پوره طور ځان خفیف نه کړي او خدای پاک نه سوالونه کوي، هم د هغه نه غواړي، نو یقینا ګڼي چې په حقیقي طور هغه د رښتوني مسلمان او د رښتوني مؤمن د بلل کېدو مستحق نه دی. د اسلام حقیقت هم دا چې د هغه ټول طاقتونه، که اندروني وي که بیروني، ټول د خدای پاک په استانه پرېوتي وي. لکه څنګه چې یو ډېر لوی انجن چې ډېرې پرزې چلوي، نو همدغه شان انسان ته هم پکار چې خپل هر کار او هر حرکت او سکون د دغه انجن د طاقت تر لاندې کړي، ځکه چې هغه د خدای پاک
د الوهیت څنګه قایل دی شي او ځان څنګه د انی وجهت وجه للذي فطر السماوات والارض ویلو په وخت واقعي حنیف کولی شي لکه څنګه چې په خوله وي نو هماغه شان د هغه طرف ته پکار چې هغه پام هم لري تر څو چې ستاسو ټوله توجه د خدای پاک طرف ته د کېدو اظهار کوي او ځان د عبادت په وخت تاسو موحد بلې نو فرمایي چې بیا ټوله توجه هم دغه طرف ته کېدل پکار ده فرمایي چې کله داسې حالت وي نو لاره بیا هغه مسلمان دی بېشکه چې هغه مسلمان دی یقینا هغه مسلمان دی مؤمن دی او حنیف دی حکم ته چې د خدای پاک نه علاوه غیر الله ته سوال کوي الته دغه طرف ته ټیټیږي نو هغه د یاد لري چې هغه ډېر بدقسمت دی او محروم دی او په هغه باندې هغه وخت راتلونکی دی چې هغه په زبانی او په نمایشي طور به هم د خدای پاک طرف ته نشي ټیټېدی فرمایي چې د مونځ د پرېښودو چې کوم عادت دی او کومه ناراستي ده نو یوه وجه دام ده چې انسان د غیر الله طرف ته چې کله ټیټېږي نو د روح د زړه طاقت د هغه ونې په شان دی چې غاښونه چې که یو خوا ته کړی شي نو بیا هغه طرف ته بیا هغه لویږي نو دا یو ډېره اهمه خبره ده کله چې انسان مونځ پرېږدي یا کمزوری ښیي په مونځ کولو کې د ناراستۍ اظهار کوي او د خدای پاک نه بغیر بل باندې انحصار زیات کول شروع کی نو بیا چې انسان څنګه لري کېږي نو د هغه ونې په شان چې خاښونه یې که یو طرف ته کړی شي نو ورو بیا هغه خاښونه په هغه طرف بیا لویږي نو فرمایي د خدای پاک طرف نه د هغه په زړه کې یوه سختي او تشدد پیدا شي هغه د هغه زړه منجمد کړي او لکه د کاڼي کړي لکه څنګه چې هغه خاښونه د ونې خاښونه چې یو طرف ته ټیټېده نو بیا بل طرف ته هغه نه تاویږي همدغه شان بیا زړه او روح ورځ د خدای پاک نه لرې کېږي نو دا یوه ډېره خطرناکه او زړه لړزونکې خبره ده چې انسان چې خدای پاک پرېږدي ډېره زړه لړزونکې خبره ده چې انسان د خدای پاک پرېږدي او بل نه د سوال وکړي نو ځکه د مونځ التزام او پابندي یو ډېر ضروري څیز دی دې لپاره چې اول خو د یو پوخ عادت په شان دا قایم شي او د خدای پاک طرف ته د رجوع خیال دی وي او بیا ورو هغه وخت راشي چې د کلي انقطاع حالت په انسان کې یو نور پیدا کړي هغه د یو لذت وارث شي او بیا د هر څیز نه هغه بیل شي پرېکړې شي او صرف خدای پاک طرف ته رجوع وي نو هلته بیا انسان ته یو نور میلاویږي او خوند ورته ترلاسه شي فرمایي زه دا خبره بیا په تاکید کوم افسوس دی چې زه هغه الفاظ نه لرم چې پکې د غیر الله طرف ته رجوع کولو بدي بیان کړی شم خلکو له خلک ځي او منت یې کوي او خوشامد یې کوي نو دا خبره د خدای پاک غیرت په جوش کې راولي ځکه چې دا خو د خلکو مونځ دی او هغه د هغې نه لرې کېږي او هغه لرې وغورځوي د ځان نه او زه په غټو لفظونو کې به دا بیان کړم که دا امر داسې نم دی خو پوهېدو دپاره داسې په پوهېدی شي انسان چې لکه څنګه چې د یو غیرتي سړي غیرت دا تقاضا کوي چې هغه خپله ښځه بل پردي سره په تعلق نشي کولی هماغه شان او که داسې سړی داسې ښځو وګوري بل سره په تعلق باندې نو واجب القتل یې ګڼي او ځینې وخت داسې وارداتونه هم شي نو همداسې جوش او غیرت د خدای پاک هم دی خدای پاک ډېر غیرت لري عبودیت او دعا خاص د هغه د ذات لپاره دي نو د هغه مخې ته هغه دا بالکل نه خوښوي چې څوک بل څوک د معبود وګرځولی شي یا هغه ته د معبود ویلی شي نو یاد لرئ چې د غیر الله طرف ته ټیټېدل د خدای پاک نه انسان پرېږي مونځ او توحید قسم ورته وایي ځکه چې د توحید عملي اقرار مونځ دی دا وخت بې برکته او بې سوده شي چې کله پکې نیستي او د تذلل روح او حنیف زړه نه وي بیا مونځ کې د وسوسو د پیدا کېدو وجه بیان فرمایي چې ځینې خلک دا وایي چې مختلف قسمه وسوسې پیدا کېږي خیالونه راځي نو فرمایي چې کوم خلک د خدای پاک طرف ته پوره التفات نه لري هم هغوی ته په مونځ کې وسوسې راځي ځکه چې یو کېدي چې د یو حاکم مخې ته ولاړ وي نو آیا د هغه زړه کې چېرته څه وسوسه تېرېدی شي فرمایي چې عمده مثال دی چې داسې بیخي نشي کېدی چې د هغه زړه ته څه خیال راشي او هغه په پوره تن د حاکم طرف ته متوجه وي او په دغه فکر کې وي چې حاکم اوس ورته څه حکم اوري
او هغه د خپل وجود نه بیخي بې خبره وي. همداسې چې په رښتونې زړه انسان د خدای پاک طرف ته رجوع لري او په رښتونې زړه د هغه په استانه پریوزي، نو بیا څه مجال لري شیطان چې وسوسې پیدا کړي شي. د مونږ حفاظت ولې پکار دی او مونږ ولې کول پکار دی؟ آیا خدای پاک زموږ د مونځونو ساجت لري؟ د اکثر خلکو ذهنونو کې دا سوالونه راوچتېږي او نن سبا د داهریت د اثر په وجه راوچتېږي لږ دي. نو دغه خبرې په وضاحت کې هغوی فرمایي چې خدای پاک غني دی، هغه زموږ د عبادتونو ضرورت نه لري بلکې مونږ د هغه ضرورت لرو. فرمایي چې په دې باندې پوهېدل پکار دی چې د مونځ حقیقت د مونځ حفاظت دې لپاره نه کېږي چې خدای پاک د دې حاجت لري. خدای پاک زموږ د منځونو هېڅ حاجت نه لري، هغه غني عن العالمین دی، هغه د هېڅ څیز حاجت نه لري، بلکې دې مطلب دا چې انسان ضرورت لري. او دا د یو راز خبره ده چې انسان په خپله ښېګړه غواړي او دې لپاره هغه خدای پاک نه مدد غواړي، ځکه چې دا یوه رښتونه خبره ده چې انسان که خدای پاک سره تعلق جوړېدل حقیقي ښېګړه ترلاسه کول دي. او د داسې انسان که ټوله دنیا هم دشمنه شي او د هغې هلاکت غواړي، نو بیا هم د هغې څه نشي ورانولی. او داسې تل لپاره خدای پاک په لکونو کرونو خلک هم داسې انسان لپاره خدای پاک په لکونو په کرونو خلک هم وجلی شي، د هغه یو تن په ځای بیا په لکونو نور خلک فنا کړي. صحابیان څنګه غالب شوي وو؟ د دې وضاحت کې هغوی فرمایي چې د زړونو فتح کولو لپاره د اخلاص په شان بله یوه توره هم نشته. په داسې خبرو هغه خلک په دنیا غالب شوي وو، صرف په زباني خبرو څه نشي کېدی. فرمایي چې اوس د خلکو په تندي کې نه نور شته او نه روحانیت شته او نه د معرفت نه څه برخه لري، د مونځ معرفت نه لري، د مونځ کولو په وجه چې کم نور ملاویږي هغه نشته، مونځونه هم بوج ګڼلی کېږي. فرمایي چې خدای پاک ظالم نه دی. اصل خبره هم دا ده چې د دې په زړونو کې اخلاص نشته، صرف ظاهري عمل چې د رسم و د عادت په رنګ کې کېږي د هغې نه هېڅ نه جوړېږي. د خدای پاک فضل دی چې په جومات کې ډېر خلک داسې دي چې په اخلاص مونځونه کوي. د عمومي حالت هغوی د هغې زمانې بیان فرمایي لګیا دی. نو دا موږ لپاره یو سبق دی او تنبیه ده چې د دغه خبرو خیال ساتي. فرمایي چې په دې نه دا نه دي ګڼل پکار چې د مونځ تحقیر کوم او هغه مونځ چې ذکر په قرآن کې دی او هغه معراج دی. نو خو دغه مونځ چې کوم مونځ کوي خلک، نو هغې نه دې څوک تپوس وکړي چې دوی د سوره فاتحه په معنو پوهېږي. د 500 کالو خلک به تاسو وګورئ چې مونځ کوي، خو د مونځ مطلب او حقیقت که تپوس وکړي نو اکثر پکې بې خبره وي. حالانکې هغوی د ټول دنیاوي علوم د دغو علومو مخې ته هېڅ حیثیت نه لري. خو دې نه باوجود هم د دنیاوي علومو ترلاسه کولو لپاره خو ښه محنت و زیار کوي دا خلک او دې طرف ته دومره بې التفاتي لري چې لکه د جندر مندر په شان دی وایي. او اکثر مسلمانانو کې به تاسو هم دا ګورئ. وایي چې زه خو دا وایم چې دا خبره هم کوم چې په مونځ کې په خپله ژبه کې دعاګانې کوي. بېشکه په اردو کې، پنجابی کې، په انګریزي کې چې چا څه ژبه وي په هغه ژبه کې دعا کوي. خو دا ضروري ده چې د خدای پاک چې کوم کلام دی هغه هم هغه شان به وایي او خپل طرف نه پکې څه دخل مه ورکوئ. هغه به هماغه شان وایي او د هغې په معنی باندې به د پوهېدو کوشش کوي. همدغه شان چې کوم ماسوره دعاګانې دي هغوی کې هم د هماغه ژبې التزام لرئ. قرآن او د ماسوره دعاګانو نه پس چې څه غواړئ خدای پاک نه غوښتی شي او په کومې ژبې کې چې غواړئ نه غوښتی شي، هغه د ټولو ژبو نه خبر دی، اوري او قبلوي. فرمایي چې که تاسو خپل مونځونه د حلاوت او د ذوق نه ډکول غواړي، نو ضروري ده چې په خپله ژبه کې څه نه څه دعاګانې وکړي. خو اکثر دا کتلې شوي دي چې مونځونه کې خو دوی ډغرې وایي هغه پوره کړي او هغې نه پس ته بیا دعاګانې کول شروع کړي. په غیر احمدیانو کې خو همدا رواج دی په اکثرو مسلمانو ملکونو کې چې مونځ خو زر وکړي او هغې نه پس لاس اوچت کړي او دعاګانې شروع کړي. نو فرمایي دې نه خو دا لږې لکه چې مونځ د یو ناحقه محصول دی. که څه اخلاص وي او که څه اخلاص وي نو هغه د مونځ نه پس ته وي. په دې نه پوهېږي چې مونځ په خپله د دعا نامه ده چې ډېر په عز او په انکسار او په خلوص او په اضطراب غوښتلی کېږي. ډېر لوی عظیم الشان کارونه دي چې
کنجي صرف هم دعا ده. د خدای پاک د فضل دروازې پرانیستلو وړومبۍ مرحله دعا ده. فرمایي چې مونځ د رسم او د عادت په رنګ کې کول فایده نه ورکوي، بلکې په داسې مونځګزارو خدای پاک په خپله لعنت ویلی دی. نو داسې مونځونه بیا د قبولیت شرف څنګه ترلاسه کوي؟ ویلو للمصلین، خدای پاک په خپله فرمایلی دی د هغه مونځګزارو لپاره چې د مونځ د حقیقت او دغه د مطلب نه بې خبره دي. صحابه خو په عربی پوهېده، عربي د هغوی ژبه وه، نو خو موږ دپاره دا ضروري دی چې د هغې په معنو باندې پوه شو او خپل مونځ کې داسې حلاوت پیدا کړو. خو خلکو خو داسې ګڼلي دي لکه چې څوک بل څه نبي راغلو او هغه دا مونځ لکه منسوخ کو. ستاسو د مسیح اسلام خلاف چې کوم خلک خبرې کوي د هغې باره کې فرمایي چې زه چې کله دا وایم چې په خپله ژبه کې دعاګانې کوئ، نو هغوی دا وایي چې نوي شریعت یې راوړو. نو فرمایي چې ګوري د خدای پاک په دې کې فایده نشته، بلکې د انسان په خپله په دې کې فایده ده چې هغې ته د خدای پاک د حضور موقع ورکړی کېږي، د عرض او د معروض عزت ورله ورکړی کېږي چې دا په ډېرو مشکلاتو نه ځان خلاصولی شي. زه حیرانېږم چې هغه خلک څنګه ژوند تېروي چې ورځ هم تېره شي، شپه هم تېره شي، خو هغوی دې نه نه خبر چې یو خدای هم د هغوی شته. یاد لري چې داسې انسان نن هم تباه دی او سبا له به هم تباه. فرمایي چې زه یو ضروري نصیحت کوم، کاش د خلکو په زړونو کې پرېوځي. ګوري عمر تېرېږي لګیا دی، غفلت پرېږدئ، تضرع اختیاره کوي او چې یوازې نو خدای پاک ته دعا کوئ چې خدای پاک ایمان سلامت وساتي او هغه تاسو نه راضي او خوشحاله شي. په یو موقع هغوی نصیحت کوي چې حقیقي موسسیس دی. فرمایي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، په پوره کوشش د هغه په لاره کې کوشش کوئ، ښه پوره کوشش کوئ د هغه په لاره کې چې منزل مقصود ته ورسئ. فرمایي چې جهاد کوئ، توبه استغفار د خدای پاک د ترلاسه کولو ذریعه دې طرف ته پام کول پکار دي. کم خلک چې کوشش کوي، خدای پاک فرمایي چې کم خلک کوشش کوي نو موږ د خپلو لارو کې بیا د هغې راهنمایي هم کوو. فرمایي چې خدای پاک هیچا سره بخل نه لري. آخر همدغو مسلمانانو کې هغه خلک چې قطب او ابدال او غوث شو، اوس هم د هغه د رحمت دروازه بنده نه ده. قلب سلیم پیدا کوي، مونځونه ښه ښایسته کوئ، دعاګانې کوئ، زما په تعلیم عمل کوئ، زه به هم دعا کوم. یاد لري چې مسیح اسلام فرمایي چې یاد لري زما طریقه بیخي هم هغه ده چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه طریقه وه. او نن سبا چې کوم فقیران دي هغوی بدعتونه روباسلي دي او دا چلې او اوراد او وظایف هغوی رایج کړي دي. دا موږ نه خوښوو. ډېر خلک دي چې هغوی دا وایي چې وایي راته چې څه دعا وکړو، خاص دعا، څه خاص کوشش کول پکار دی، خو اصل څیز مونځ دی. د مونځ طرف ته پوره توجه پکار ده د هر احمدي. فرمایي چې اصل طریقه اسلام اصل طریقه قرآن په تدبر ویل او څه چې پاږي دي په هغې باندې عمل کول دی، او مونځ په توجه کول او دعاګانې په توجه کول او خدای پاک طرف ته رجوع سره دعاګانې کول. او مونځ داسې څیز دی چې د معراج مراتب ته انسان ورسوي، او که دا شته نو هر څه بیا شته. او چې کوم مونځ معراج ته رسوي نو هغه داسې وي چې د خدای پاک مخې ته چې انسان ودرېږي نو زړه یې ویلی شي. بیا د فرض مونځونو سره د تهجد تاکید هم هغوی فرمایلی دی او انسان الله ته په خاص ډول د التزام کول پکار دی. هغوی فرمایي چې د دغه ژوند که ټول انفاس ټولې ساګانې هم که دنیوي کارونو کې هم تېر شي نو د آخرت لپاره هم څه ذخیره کړې ده. فرمایي چې تهجد کې په خاص طور پاسئ او په ذوق او په شوق کې کوئ. چې کوم منځني مونځونه دي هغې کې د نوکرو په وجه ابتلا راشي، مخکې وروسته شي او ځینې وخت داسې ابتلا هم راشي چې قضا هم شي. نو فرمایي چې خدای پاک رازق دی، مونځ په خپل وخت کول پکار دی. ماسپښین او مازدیګر کله جمع کېدی شي او خدای پاک خبرو چې کمزوري خلک به وي نو ځکه دا گنجایش ښیښه دی، خو دا گنجایش د 3 مونځونو جمع کولو کې نشي کېدی. چې کله په نوکري وي او نور کارونه وي نو هغې کې خلک سزا بیا مومي او د حکامو لخوا د سزا هغوی ته میلاویږي. نه که خدای پاک لپاره تکلیف اوچت کړي، تکلیف نه تېر شي نو دا خو بیا ډېره ښه خبره به وي. که په دنیوي کارونو کې هغوی ته تکلیفونه کېږي نو بیا که د خدای پاک احکاماتو باندې روانېدو لپاره څه تکلیف نه تېر شي نو دې کې څه حرج دی. بیا هغوی فرمایي چې دا د خدای پاک کمال فضل دی چې هغه کامل او مکمل عقاید چې کومه لاره ده د کاملو د مکمل عقایدو هغه د خپل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه د څه مشقت او د محنت نه بغیر موږ ته ښودلې ده. او هغه لاره چې کومه د
هغوی تاسو په دغه زمانه کې خودل شوی ده، نو ډیر خلک د هغې نه محروم دي. احمدیانو ته خدای پاک د مسیح موعود د منلو په وجه هغه لاره ښودلې ده. نو د خدای پاک دغه فضل او د نعمت شکر کوي، او شکر هم دا دی چې په رښتونې زړه صالح عمل کوي چې کم د صحیح عقایدو نه پس په دویمه برخه ده، او خپل حالت نه مدد، خپل حالت لپاره مدد غواړي، او چې خدای پاک په هغه صحیح عقایدو ثابت قدم وساتي او د صالح عمل توفیق درو بخي. د عبادتو په برخه کې مونږ روزه او زکات وغیرہ شامل دي. اوس خیال کوي چې مثلا مونږ دی دا دنیا ته راغلی ده، خو د دنیا نه دی راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قرۃ عین فی الصلاۃ. حضرت مسیح اسلام دغه خبره وضاحت فرمایي چې حقیقي توحید څنګه پوره کیږي. فرمایي چې توحید عمله پوره کیږي چې د ټولو مرادونو او د ټولو امراضو چاره او د ټولو هر قسمه انحصار د خدای پاک په ذاتو شي. لا اله الا الله معنی هم دا دی. صوفیاو په دې کې د الہ د لفظ نه معبود مقصود او معبود مراد خاصه ده. فرمایي چې بشک اصل او رښتیا هم دا دي چې تر څو چې انسان په کامل توحید کاربند نه وي، په هغې کې د اسلام مینه او عظمت نشي قایمېدی، او بیا د اصل ذکر طرف ته رجوع کوم. دا به هم چې د مونځ لذت او سرور هغه ته نشي ترلاسه کېدی. مدار د دې هم په دې دی چې تر څو چې بدې ارادې ناپاکه او ګنده مثبې ونسوځي، انانیت او شوخي او نیستي او فروتني رانشي په انسان کې، نو هغه د خدای پاک رښتونی بنده نشي بللی کېدی. او د کامل عبودیت ښودلو لپاره بهترین معلم او افضلترین نظریه هم د مونځ ده. فرمایي چې زه تاسو ته دا وایم چې د خدای پاک سره حقیقي تعلق او حقیقي ارتباط قایمول غواړئ، نو په مونځ کاربند شي، او داسې شي چې ستاسو جسم نه بلکې ستاسو ژبه او ستاسو د روح اراده او جذبې ټول هر څه مونځ شي. خدای پاک د موږ په حقیقي توحید باندې قایمېدو، د خپل د مونځ حفاظت کولو او خوندور مونځونه کولو توفیق راکړي. غیر الله د خپل معبود جوړو په ځای موږ د همیشه د خدای پاک خپل حقیقي معبود جوړو. د انصار الله اجتماع چې دلته کېږي لګیا ده، نو زه خبر شوم چې شاید دلته د ماښام او د ماسخوتن د مونځونو تنظیم به نه وي، ځکه چې ماښام به یو خاص وخت نه پس به هغوی هغه ځای پرېږدي، هم حال به خالي کوي شاید. نو که دا خبره سمه ده، نو بیا انتظامیه دلته د اجتماع تنظیم کول پکار دی، چېرته چې د سره د جمعې د مونځ تنظیم کېدی شي. او آینده انصار الله ته پکار چې په داسې اجتماعاتو کې داسې ځایونو کې داسې اجتماعات کې چې چېرته د 15 وختو مونځونه اهتمام کېدی شي. خدای پاک د بهر حال د دوی اجتماع کامیابه کړي. او الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.